أشياء ثابتة والعلم بها متحققنا. حقائق الاشیاء ثابتة دی وی حقائق د اشیاء ثابت دی والعلم بها متحققنا او علم په دې باندې متحقق او ثابت دی. طالبانو حقائق الاشیاء ثابتتنا دا قضیه ده. حقائق الاشیاء مرکب اضافی موضوع ده او ثابتتن ده محمول ده. قانون تاسو دا پیژندلی دی چې معرفت د جملو دا موقوف وي په معرفت د مفرداتو باندې، یا معرفت د چا د جملو موقوف وي په معرفت د اجزاو د جملې باندې. د دې جملې به ته یو ځل اجزا پیژنې نو په جمله به د اله علم راځي. د دغې قاعدې او د قانون په اساس باندې شارح راغی او وضاحت درته وکړه چې حقیقت الشیء وماهیته ما به الشیء هو الک اوله کې حقایق راغل. نو حقایق خو جمع ده او د جمع خو څوک تعریف نه کوي. تعریف خلک د چا کوي؟ د مفرداتو کوي. ولې په جمع کې افراد وي ډیر او د هر فرد تعریف ګران دی. نو دی راغی د مفرد تعریف یې درته وکوئ چې حقایق جمع د حقیقت ده. نو هلکه یو ځل حقیقت پیژندل پکار دی چې حقیقت چاته وایي. نو دی وایي درته حقیقت الشیء حقیقت د شي و ماهیته او ماهیت د شي. حقیقت د شي او ماهیت د شي دا چاته ویلی کیږي؟ ما به الشیء هو ما به الشیء. تاسو یو ځل د دې معنی وکړئ تاسو په کوم. حقیقت د شي چاته ویلی کیږي او ماهیت د شي. نو دی وایي دا حقیقت د شی ما هغه دی به کې با سببیه کوي. ما هغه دی به چې په سبب د سره الشیء شی هو دغه شی هو شی کیږي. په دې به ځان پوه کړي. حقیقت د شي ما هغه دی به چې په سبب د سره به چې په سبب د سره الشیء شی هو دغه شی هو شی کیږي. چې په سبب د سره شی کیږي دې ته حقیقت د شی ویلی کیږي. آسانه تعبیر به څنګه کوو؟ یعنی په سبب د سره شی موجوده مسما کیږي په شیء موجود سره. یعنی چې یو شی موجود وي او د ده په وجه باندې دغه شی مسما کیږي په شی موجوده سره، دقې ته څه ویلی کیږي؟ حقیقت د شي ویلی کیږي. په سبب د ده سره هله شی موجوده مسما کیږي په چا سره؟ په شی موجوده سره. یعنی د موجود شي ته چې شی ویلی کیږي د ده په وجه ورته ویلی کیږي. دقې شي ته څه ویلی کیږي؟ حقیقت ویلی کیږي. نو ما به شیء هو معنا اوس درته نور هم څرګنده شوه. حقیقت د شي ما هغه دی به چې په سبب د سره الشیء شی هو دغه شی هو شی کیږي. یعنی دا شی موجودات د ده په سبب سره شی موجوده کیږي. څه شی کیږي؟ که دی وو نو دې ته به شی موجوده ویلی کیږي او که دی نو نو دې ته شی موجوده نشي ویلی کیږي. دې ته څه ویلی کیږي؟ حقیقت د شي. طالبه مثال به یې څنګه وي خارج کې تاسو ورته وګورئ. دی وی کل حیوان الناطق کل حیوان الناطق للانسان لکه حیوان ناطق را واخله د انسان د پاره. حیوان ناطق را واخله د چا د پاره؟ طالبه خود تاسو ته خو یو مثال ذکر کړی که نه؟ څه شی ورته ذکر کړی؟ دا حقیقت د شی دا نه وي مګر ذاتیات او اجزا د شی وي. حقیقت د شی نه وي مګر څه شی وي؟ ذاتیات او اجزا د چا وي؟ او شی خو تاسو ویلی و شی موجوده او مرکب خارجي دی. مثلا چې یو شی ذاتیات لري خو هغه مرکبي، اجزا لري هغه څه شی مرکبي. او مرکب کې مخکې موږ تعریف کړی چې یو مرکبي
خارجي دی او بل مرکب ذهني دی. د مرکب خارجي خپل اجزا دي او د مرکب ذهني خپل اجزا دي. مرکب خارجي کې لکه مثلا مثال کې مونږ کټ پیش کړی و، نو کټ دا یو مرکب خارجي دی خو دا په خارج کې خپل اجزا لري، کټ بون بازو وغیره دا اجزا وکنه. او یو مرکب ذهني دی، نو مرکب ذهني چې یو شی ذهنن مرکب وي نو دغه د پاره په ذهن کې خپل اجزا وي. لکه انسان مرکب دی خو کوم مرکب ذهني دی، نو د پاره په ذهن کې څه شي دي؟ خپل اجزا دي. چې یو جزء څه شی دی؟ حیوان دی، او بل جزء څه شی دی؟ طالب ناطق. او دا حیوان او ناطق ته ذاتیات د چا ویلې کیږي؟ د انسان ویلې کیږي. څه ورته ویلې کیږي؟ نو څو ګوره هلته وګوره اوس کل حیوان الناطق للانسان، لکه حیوان ناطق راواخله د چا د پاره؟ د انسان د پاره. الکه حیوان و ناطق چې دواړه راواخلي نو دا ذاتیات دي. نو معلومیږي دا چې ذاتیاتو د شي ته چې دی څه ویلی کیږي؟ حقیقت. ذاتیاتو د شي ته څه ویلی کیږي؟ نو څو ګوره الکه انسان ذاتیات څه شی دی؟ حیوان و ناطق. نو حقیقت چاته ویلی؟ ما به شیء هو حقیقت ما هغه دی به چې په سبب د سره دا شی هو دغه شی هو شی کیږي. دا معنا الکه انسان ته چې انسان ویلی کیږي نو دا په واسطې د ذاتیاتو سره چې حیوان و ناطق دي، او دی حیوان و ناطق ته حقیقت ویلی کیږي. دا حیوان و ناطق ته لرې که بیا انسان ته څوک انسان وایي؟ انسان ته چې انسان ویلی کیږي نو په واسطې د چا ویلی کیږي؟ د حیوان و ناطق ویلی کیږي. که دا حیوان و ناطق نه وي نو څوک انسان ته انسان وایي؟ نو انسان ته انسان څوک وایي؟ نه. انسان ته چې انسان ویلی کیږي نو په واسطې د چا سره ویلی کیږي؟ د حیوان او د ناطق سره. په واسطې د چا طالبه؟ د حیوان او د ناطق سره. او چې دا حیوان او ناطق نو انسان ته څوک انسان وایي؟ نه وایي ورته. نو حیوان او ناطق چې دی دا ذاتیات د انسان دي. څه شی دي طالبه؟ پوه شوئ تاسو په دې باندې؟ او دغه حیوان او ناطق ته او دغې ذاتیاتو ته څه ویلی کیږي؟ حقیقت. څه ورته ویلی کیږي؟ نو حقیقت شیء ما به شیء هو مو پیژنده؟ ما هغه دی به چې په سبب د ده سره شیء هو دغه شی هو شی کیږي. نو هلکه انسان چې انسان کېده نو د چا په واسطه باندې؟ نو دا حیوان ناطق دا د انسان حقیقت دی. هلکه فرس دی نو فرس ته چې خلک فرس وایي نو د چا په واسطه باندې؟ هله حیوان ساحل. اوس دې حیوان ساحل ته د انسان څه ویلی کیږي؟ حقیقت. حمار دی نو حمار ته خلک حمار وایي، د حمار خپل حقیقت دی. نو حقیقت د حمار څه شی دی؟ او دغسې حقیقت د زید راواخله. زید خپل حقیقت لري. د زید حقیقت څه شی دی؟ حیوان ناطق ما هذا التشخص. دا زید ته چې خلک زید وایي خو د همدغې حیوان ناطق ما هذا التشخص په اعتبار یې ورته وایي نو دا د دغې شي حقیقت دی. په دې باندې تاسې پوه شئ دا موبایل خپل حقیقت لري طالبه. نو حقیقت د موبایل څه شی دی؟ دا یو مرکب خارجي دی او دا په خارج کې خپل اجزا لري. دا ته اوس پړه انحلال یې وکړه نو چې کله د انحلال وکړه چې د دې موبایل کومو اجزاو ته انحلال راغی نو دغه اجزا انحلالیه همدغې اجزا انحلالیه ته موږ ویلو چې اجزا ترکیبیه هم وایي. دا انحلال د دې موبایل چې کومو اجزاو ته وشو نو دا د اجزا ترکیبیه هم دي. نو دا موبایل مرکب د دغې اجزاو نه دی چې کوم په دې کې دننه پراته دي. هغه دننه اجزاو د زید د دغې موبایل ته څه ویلی کېږي؟ حقیقت دی. د موبایل حقیقت هغه دی. ولې اوس که دا تېنه ته لرې کې طالبه دغه اجزا او ظاهر کې ښکاره باډي پراته وي لاندې د پکې خاوره اچولي څوک ورته موبایل وایي؟ ولې حقیقت د موبایل پکې نه دی پروت. د هر شي خپل حقیقت وي. د خښتې خپل حقیقت دی، د موبایل خپل حقیقت دی، د قلم خپل حقیقت دی. نو دغې شي ته حقیقت وایي. حقیقت شیء ما به شیء. تاسو انشاءالله په دې ځای باندې پوه شولئ طالبانو؟ ورپسې راځئ. نو دی وایي بخلاف مثل الضاحک والکاتبی، په خلاف د مثل د ضاحک او د کاتب، په خلاف د مثل د چا؟ د ضاحک او د کاتب. مما يمكن تصور الانسان، دا هغې قبیلې نه چې ممکن دی تصور د انسان بدونه بغیر د چا نه د ده نه. یا لکه ضاحک او کاتب ته لنډه ده آسان تعبیر وکوي. وایي عرضیاتو ته چې دی حقیقت د شي نه ویلی کېږي. ضاحک خاصه وه که نه وه؟ او طالبه څه شی دی؟ ماشي دی. نو دا عرض عام که نه؟
نو ته چې ضاحک راواخلې او کاتب راواخلې وغیره یعنی اعراض راواخلې نو اعراضو د شي ته حقیقت د شي نه ویلی کېږي. ولې؟ ځکه د دغې اعراضو نه بغیر تصور د شي کیدی شي. تا تصور د انسانو کې انسان دی معلوم که په چا سره په حیوانون ناطقون سره اعراض ورسره بیخي راوړمه یعنی د انسان بقا خو په چا نه ده موقوفه په کتابت باندې او یا په چا باندې طالبه په ضحک باندې موقوفه نه ده. یعنی که ضاحک وو نو انسان به وي او که ضاحک نه نو انسان به نه. که کاتب وو انسان به وي او که کاتب نه نو انسان به داسې خو نه ده. که حیوان ناطق وو نو انسان به وي او که حیوان ناطق نه نو انسان به نه وي. نو حقیقت د شي چاته ویلی کېږي؟ ذاتیاتو د شي ته ویلی کېږي. چاته ویلی کېږي طالبه؟ فإنه من العوارض ځکه دا د عوارضو نه دي او حقیقت چاته ویلی کېږي؟ ذاتیاتو ته. وقد يقال أن ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هويتنا ومع قطع النظر عن ذلك ماهيتنا. دا اوس یو بله خبره درته کوي. درې شیان زموږ او ستاسو مخې ته راځي او کله کتابونو کې هم ګورو د علماو د خولو نه هم اورو. یو شي ته موږ او تاسو حقیقت وایو. کله یو خلک یادی اصطلاح د ماهیت کاروي او کله یو څوک اصطلاح د هویت کاروي. حقیقت، ماهیت او هویت دا درې اصطلاحګانې چې دی هغه کاریږي. الکه د حقیقت او د ماهیت او د هویت ترمنځ څه فرق دی؟ نو داسې ووایي چې د دې درې واړو ترمنځ اتحاد ذاتي دی او تغایر اعتباري دی. څه شی دی طالبه؟ د دې درې واړو ترمنځ اتحاد ذاتي دی او تغایر اعتباري دی. ولې اتحاد ذاتي ولې دی؟ دا ذاتیات بیرون په خارج کې نو دا کوم شي ته چې موږ او تاسې حقیقت وایو نو حقیقت یې چاته ویلی؟ خو ذاتیاتو شي ته یې ویلی. نو د یو شي ذاتیاتو ته حقیقت ویلی. اوس دغه حقیقت ته طالبه حقیقت هم وایي، دې ته هویت هم وایي، د ذاتیاتو ته. او دغې ذاتیاتو د شي ته ماهیت هم ویلی کېږي. ماهیت هم ذاتیاتو د شي ته وایي، حقیقت هم ذاتیاتو د شي ته وایي او هویت چې دی هم ذاتیاتو د چا ته وایي؟ د شي ته وایي. نو چې هر کله دې دریو ته یو شی ویلی کېږي نو د دې په منځ کې یو فرق شته دی، خو هغه فرق اعتباري دی. فرق اعتباري څنګه دی؟ وایي د ذاتیاتو د شي ته چې دی څه ویلی کېږي؟ حقیقت ویلی کېږي من حیث التحقق. کله چې د دې اجزاو تحقق په ذهن کې راشي نو بیا ورته څه ویلی کېږي؟ د شي ته حقیقت ویلی کېږي او حقیقت ذهني. لکه مثلا تصور د انسان د په حیوان او ناطق سره وکړه په ذهن کې نو دا تصور د حیوان او د انسان چې د په حیوان او ناطق سره وکړه دې ته حقیقت وي او حقیقت ورته ولې وایي؟ من حیث التحققه فی ذهن. ځکه دا په ذهن کې څه شی شه؟ متحقق شه که نه؟ په ذهن کې څه شی شو؟ ثابت شو. حقیقت ته تحقق نه دی او تاسو د تحقق په معنا د ثبوت سره راځي. او د ذاتیاتو ته حقیقت ځکه ویلی کېږي چې دا په ذهن کې څه شی کېږي؟ متحقق کېږي او په ذهن کې ثابتېږي. اوس دې ټکي ته وګورئ. دغه اجزا چې په ذهن کې ثابت شول او ذهن ته راغلل، اوس که مونږ راولګېږو دغه اجزا په دې حیثیت سره واخلو که دا په خارج کې موجود شي نو تشخص به ورته عارض شي او په ذهن کې موجود شي نو هم به ورته تشخص عارض شي. و که دا اجزا په ذهن کې موجود شول خارج کې نو تشخص خارجي به ورته عارض کېږي او که دغه اجزا په ذهن کې موجود شول نو تشخص ذهني به ورته عارض کېږي. یعنی که دا ذاتیات ته د دې حیثیت نه واخلې من حیث عروض التشخص، من حیث په دې حیثیت چې دې تشخص عارض کېږي نو بیا په دغه حیثیت باندې طالب ورته څه ویلی کېږي؟ بیا ورته هویت وایي. څه ورته وایي؟ تاسو ته ما ویلي هر یو شی خارج کې خپل تشخص لري او په ذهن کې څه شی لري او کم تشخص چې د ذهن دی نو هغه غیر دی د هغې تشخص نه چې کم تشخص په خارج کې دی. لکه مثلا غر دی طالبه نو دا په خارج کې خپل تشخص لري خو دغه تشخص ذهن ته نه راځي. که د دې غر تصور تا وکړو دا غر تا موجودي ذهني وګرځو په ذهن کې دی موجود که نو ذهن کې به د غر ته تشخص عارض وي خو خپل تشخص. هغه تشخص چې د غر په خارج کې لرودن نو هغه تشخص ذهن ته نشي راتللی. ولې که دا ذهن ته راشي نو تاسو ته ما ویلو چې لازمیږي یو د چا نه د دریو شیانو نه، یا به خرق راشي یا به غرق راشي او یا به حرق راشي. د اور تصور دی وکړه سوځېدل به راشي، د اوبو تصور دی وکړه عین همغه چې کوم په خارج کې غرقېدل به راشي، او د تیږې تصور دی وکړه نو څه شی به راشي؟ حرق به راشي که نه، ماتېدل به راشي. نو دا مختلف شیانو. نو اوس که تا دغه ذاتیات د شي راواخیستل
چې دا په خارج کې موجود شول او یا په ذهن کې موجود شول خو د دې حیثیت نه دې راواخیستل چې هلکه تشخص ورته عارض شه. څه ورته عارض شه؟ یا تشخص ذهني او یا تشخص خارجي. نو دې ته بیا څه ویلی کېږي؟ هویت ویلی کېږي. او که چېرته دغه اجزا تا د دې حیثیت نه راواخیستل چې دې سره دې دا لحاظ ونه کړه چې په خارج کې دي او نه دې ورسره د دې لحاظ وکړه چې یا په ذهن کې دي، دا لحاظ دې ونه کړه، صرف اجزا دي. دا لحاظ دې ورسره ونه کړه چې یا موجود دي په ذهن کې او یا موجود دي په چا کې په خارج کې. نو دې شي ته بیا طالبه ماهیت ویلی کېږي. هم پېژنده. تاسو ګورئ دا خبره اوس درته شارح خپله کوي. وقد يقال ویلی شي چې ان ما به الشیء هو هو. دا ما به الشیء هو هو، ما به الشیء هو هو څه شی و؟ ذاتیاتو شی و. څه شی و طالبه؟ یعنی دغه ذاتیاتو شی که راواخلې به اعتبار تحققه، په اعتبار د تحقق د دغې ذاتیاتو سره په ذهن کې، نو بیا ورته حقیقت ویلی کېږي. حقیقت ورته ځکه وایي چې حقیقت د تحقق نه دی او تحقق بمعنی ثبوت و. نو چې دا په ذهن کې ثابت شول نو حقیقت ورته وایي. و به اعتبار تشخصه، او دغه ذاتیاتو شی که ته به اعتبار تشخص راواخلې، په دې اعتبار راواخلې چې تشخص ورته عارض دی یا ذهني او یا ورته تشخص عارض دی خارجي، نو بیا ورته هویت ویلی کېږي. ومع قطع النظر عن ذلك، او که د دې نه نظر بالکل قطع کې موجود دی خو دا نظر دې ترې نه قطع که چې دا یا موجود خارجي دی یا ذهني، نو بیا ورته ماهیت څه ویلی کېږي؟ ماهیت ویلی کېږي. تاسو په دې باندې پوه شولئ؟ کلم چې دا خبر وپېژندله نو دی اوس ورپسې وی والشیء عندنا هو الموجود. دلته یو بنیادي اعتراض دی او په دغې کلماتو سره دی اصل کې د هغې اعتراض دپاره یو تمهید و مقدمه جوړوي چې هغه اعتراض په متن د ماتن باندې دی چې هلکه په دې کلام ستا کې حمل اولي دی او حمل اولي باطل دی، ځکه چې حقیقت او شی او ثبوت دا ټول درې واړه په یوه معنا باندې دي، مفید د فایدې جدیدې نه دي. نو یو ځل د هغې اعتراض دپاره دی تمهید و مقدمه ږدي، د هغې نه بعد به اعتراض ذکر کوي.